ورته ماما په کوستا کال کې خوشپا تیره کډېره په مزه په بستره کې خو سبا به دې یونیورسټۍ ته بوزما عزیزانو کده در سره لاړو نو په مخ مې تو کوي نه نه خدای دې وي خدای دې وي وای نه خدای دې وي خو چې مونږ یې مو وولک نه 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 خدای دې ورسره پوښ او حالات ډېر خراب دي وای حالات ډېر ښه دي ته به مخکې مونږ به درپسې په دې ښار کې کدې خیال کړی جهاد کانفرنس کېږي که خبرې مه کوئ بچې کېنئ کېنئ بچې کېنئ جهاد کانفرنس کی پس راله چې جهاد کانفرنس ته مال څه چل بکو ویلال تزو کنه چې جهاد د پاره خلق گرم کو مال مونږ به بیا کم خوازو مونږ ویلې مونږ کور تزو کنه مال خا د پردې مور زامن گرم کم چې ورزه په کابل غزا ده او زب زما د خزي په غیږ کې بناستم نو مونږ باغ شي چې د لور مې د میډم ری او د زوی مې د عورت او زه د پکې ګرځم سلامت پردې مور بچی دی پمړه کما او زه د راشم د خزي غیږ کې درته کې تاسو خیال راغی مونږ راغی ورته ماما شپه خو تیره کډېره مزیداره خو سبا له به دې یونیورسټۍ ته ځو دلته ښځو وار راوړی دی که دې بوتلو نو په دې مخ مې توکه نو زه خبره درته اصلي کوم په مړي پسې خیرات هغه طریقه باندې به کې چې ستا نفس وي او که په هغه طریقه به کې چې خدای او رسول ویلي ټول وایي په مړي پسې به هغه خیرات رسی چې کوم خدای او رسول ویلي دي او که په مړي پسې به هغه خیرات رسی چې کوم زمونږ نفس ویلي درې خیرات دي درې چې هغه د مرګ نه وروستو سړي پسې رسی د هغې نه سیوا بل هېڅ شی نه رسی هېڅ شی ما ته ګورئ ما ته اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی چې مرشي داغه عمل منقطع شي ختم الا مگر درې سیزونه دي چې هغه د مرګ نه وروستو نه منقطع کیږي صدقه جاریه علم نیک اولاد اوس ګوره سړی مړ شو نیکان بچی پاتې دي او دې پلار پسې دعا کوي نو دې پلار له نوی نوی ثواب دې قبر ته الله ور رسوي زما په خبره پوهېږي نفل وکړي روژه ونیسي دعا وکړي دا نوی نوی ثواب ورپسې رسي قرآن ولولي او قرآن لوستل په یو ادیره کې چې یو آیات کرسی سړی ولولي څلوېښت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي نو یو صدقه جاریه دا ده نیک اولاد دویم علم سړي علم زده کړی دی او بیا بل ته ښودلی دی هغه بیا بل ته ښیي هغه بیا بل ته ښیي چې تر څو دا سلسله روانه دې مړي ته به نوی نوی ثواب الله دې قبر ته وررسوي دوش دریم شی صدقه جاریه جماعت جوړ کو پکی واغسته سړک جوړ کو پلی جوړ کو کوې وویستو چې تر څو پورې دا شی آبادي او خلق تنا مستفید کیږي نوی نوی ثواب به الله قبر ته دې مړي ته وررسوي زما په دې خبرو پوهېږئ دا درې سیزونه دي چې د مرګ نه وروستو دا به کارآمدي خیرات په مړي پسې موجوده سسٹم د خیراتونو بالکل بدعت ته او د شریعت نه خلاف ته کارډونه چاپ کړي څلوېښتۍ له راشي
ٹھیک شو وقت تعین دا وقت دا بدعت تے کلے او خان او نواب او پلانے او ڈنگڑے او اڑتو پڑتو سلویختی الگدا دے والے اکڑا سوکو عزیزداری دا کنکو استرگم ٹیٹی پا ایمان و دسی وائی کنوائی تاکال ماما دا دمرا دیگونا دے والے پلار پسی خفک سوکو دا پختو وطن دے کنکو استرگم ٹیٹی دا سی وائی کنوائی خوچ دا تکے دی اکرو نو کور دی دا غپلارم پا قبر کے وران دے و کور ستام را چه دا تکے دی اکرو نو بیری دی غرکشو ولی قانون دا دے انما العمال بالنیات دا اعمال و مدار پا نیت باندے دے نیت پا عربی کے دزرہ قصد و ارادے تا وی چه پا کم قصد و ارادہ دے کم کار اکڑو اغا سے فائدہ با پہ مرتب کی گی تا پا دے ارادہ دا خیرات کرو چه عزیزانو تا مسترگا ٹیٹا نشی عزیزانو لد استرگا اچتا شوا خیرات تے دا شیطان پاروا دے مڑی تا اس نظر رسول جواب دے خبر پوئی گی خیرات بدا سکے چه پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو حدیث کے راضی چه صدقہ نفلیہ بدا سے ورکے چه پخیلا سے ورکے او دے گسلاس تا دم پتاو نہ لگی پخیلا سے ورکے او دے گسلاس تا دم پتاو نہ لگی کورونا گورا پکلی کے خوار غریبان یتیمان او کنڈے رنڈے پنیمش پکی ورشد سادر نبوزائے وہا دروازہ ورٹاو کیا کوا چه روجہ را روانا دا خورے پدے کور کے باوڑا نہیں پدے کور کے بغوڑی نہیں دی سر بدرو جماعتی اسباب نہیں پٹی غندی او 200 300 500 روپے والا ورکا زمادی پا خدای قسمی چه دادا یو خوار غریب پا خیٹا کے پنی مشپا کی بوزائے وحلے چو میں نے پی جنی دا 200 روپے دا 2 عرب و دخکارا نزیاد تھی جواب دے خبر پوچھ جی حدیث کے راضی دین اصل دادے چه صدقہ نفلیہ بدا سے ورکے چه پخیلاس ورکے و دے گسلاس تا دن پتہ ہونے نو عزیزان زمون مرین تبا دی که ودون دی ودون ممتبا دی ودونو کی مونگ سال جوڑ کری لارے دی خزی دی اگا ورزی او کلی کی جلسہ وا پا جلسہ باندی او لارے دا خزو رالا او ڈولکے دنن نیستے اور ڈولکے اگا گیدو خزو ورطلا سنا پڑا تاسو چې د شپې نکریزي وای دا لکان تاسو دا نیغکی دوی اخذو سره روان او ټوپک ور سره دا نیغکی لکان ور سره ټوپک ور سره کله وړاندې شي کله دا سرستو شي شمه مې بلې کړی په دغه کې خدای ته ګور دغه لکان تاسو سره چې دا ټوپک دي کنه چې دا کلی کې نیغ کېږي نو داسې نیسم او دغه تمبوزمه تور خمته چې هلکه ټوپک ګرځولو شوق دیم شته اوس خو لا کلاشنکوف زمانه ده او ډزې دیم ډېر شوق دی دا د ډزو ځای دی تیار راځه شروع شه ته دا خپل ټیزونه وګوره بیا په کلي کې خو هر سړی زمری دی که د ډز ځای له مې بوتلې ته به د ځان تماشا وکړي په ارام کښېنئ ودونه هم د سنت مطابق کوي ودونه لور وده یا زوی وده د بی بی فاطمه او د علی غنده واده کا د بی بی فاطمه نکاح د مازیګر ټیمو جناب محمد رسول الله پخپل نکاح تړلا سنت طریقه دا ده چې مولا به نکاح نه راوړي پخپل به د خپل لور نکاح پخپل تړي ما خبره اوري د لور نکاح په مولا نه تړي د جنای پلار به پخپل د لور نکاح تړي د لور پلار به پخپل د لور نکاح تړي او د زوی پلار به څه چلو کی دو سلور اشنایان براغوټ کی او د زوی ولیمه باور کی خلاص مړ شو کپنی نشتا مولا لچراش دلاور استاز لا څومره کپن راوړم وای سلويخ غزا
څلوېښت ګزه څه کیسټه دي وځه وای د پلاني جماعت مصلا د پلاني جماعت مصلا مړی وشو پیسې در سره نشته د په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته مړی وشو پیسې نشته خپل کمیس او پرتوګ ولا وینځه وروا غوندوا او خپل صادري چې وي هغه ته تاو کو په قبر کې کېږدا خبر خلاصه شو دا خپل جامع جلال الدین سیوطی لیکلی دی په تاریخ الخلفاء کې چې ابوبکر صدیق وصیت کړو چې زه چې مرشم چې مال نه کپن روان غوندوي په خپل لنګ او کمیس کې می خخ کوي او د جناب محمد رسول الله خاتم اوسپاري تاسو خیال راغی مړی کې عزیزه دا اسلام دی او په واده کې دا اسلام دی د دغه نه په خوا نور ټول رسومات او بدعات دي چې د اهل دنیا او د اهل دین او د لاسه په دې قهر کې مونږ گرفتاری نو الله دې توفیق راکړي تاسو زما دراوستو لویا تقاضا چې وا آپ دیوا چې مونږ د جمعیت العلماء اسلام د دفتر افتتاح کړو دا سمېلی جی ها جی دفتر چې تاسو چرته یې بس ټیک ده جمعیت العلماء کې تاسو د سلويختو کالو نه یې نو نن بز څه تاسو افتتاحګانې کوم مونږ د پخوانا زړه تاسو لا درکړې ده او تاسو مرګي دا د رکنیت فارمونه دي د جمعیت العلماء اسلام د رکنیت فارم دي یو ذمہوار سړی راکې چې دا ولا ورکو بیا په تاسو تقسیم کی فی فارم پر کول د پاره با 2 روپے فی سړی ورکې ٹھیک شو خای ذمہوار سړی لکه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها القرآن او لا حديث من رسول الله دوران ثم دراوي رسول كلامين خلاف الذي يتهز في خليل وقطها وقطها صلى الله تعالى